شپې ما څوک دلته په دې خاورو کې ومنډي ورانه واپس ځي نو زه به دلته څه کوم تقریر ته څه ضرورت دی بله ورځ زما یو جنازه کې بیان خلکو ګپ لګاو د ما یې په جنازه کې موږ مجبوره شو په مقبرو کې هم تقریرونه کوو موږ مجبوره شو په جنازو کې هم تقریرونه ولې زموږ غفلت دومره انتها ته رسېدلی د موبایلونو بد نظرۍ بې حیایۍ فحاشۍ د بازارونو دومره انتها ته رسېدلي موږ نه هیر دي چې مرګ هم لاکلی موږ دې نوجوانانو ته هلکه تیاری کوئ ګورئ هېڅ پته نه لګي وخاندي وایي مولانا صاحب مړه موږ لا څه لیدلي دي موږ خو وایي لا څه نه دي لیدلي زه ورته وایم ته د ځوانۍ په غرور کې یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الله وایي څه شي په دومره په غرور کې اچولی هلته ملک الموت ستا ساګانې شماري درته په انتظار دی دا نن هم ټوله شپه په بدنظرۍ کې تېره شوه یو تکبیر اولا نه نه خبر چې تکبیر اولا څه ته وایي مونځ څه ته وایي جومات څه ته وایي د قرآن تلاوت څه ته وایي بل خفه کول څه ته وایي د بل اوښکې وچول څه ته وایي سبا بله ورځ دلته ډډه به لګې که نو پته به دې ولګي د خاورو بالښت لوی لوی تیږې او د خاورو څلی او بزوز به ټول خلک روان شي منکر نکر به راځي او دی به راوچت کي که دی نیک عمله دی صالحه دی او د منځونه کړي دی به ورته په ژړا شي فقهاو لیکلي دي په ده باندې به وخت د مازدیګر او د ماښام په مابین کې وخت وي دی به وایي زه مونځ کوم ما نه مونځ قضا کېږي هغوی به ورته وایي موږ ته متوجه شه پرېږده بس دی د منځونو دور ختم دی د اعمالو دور ختم دی اوس موږ ته مخامخ شه